د جامعې ډیرو معززو اساتذه کرامو او ګرانو طالب العلمانو، یقینا چې د څو میاشتې تعطیل نه وروسته ستاسو پر راتللو موږ ډیر خوشاله زمونږ دا جامعه ډیره بارونقه او ښایسته ښکاري. زمونږ او ستاسو دلته دا راجمع کېدلو مقصد حصول علم دی. د حصول علم غرض او مقصد دا دی چې انسان ځان کې کمال پیدا کړي او د تکمیل غیر کوشش وکړي. نو زمونږ او ستاسو مقصد او غرض دا دی چې ځانونه کمال ته ورسو او د نورو د تکمیل کمال ته رسولو کوشش وکړو. ځان کمال ته رسول دې ته درس وای، دې ته تعلم وای او دې طلب کوونکي ته طالب العلم وای. طالب العلم مقصد دای چې ځان کمال ته ورسو. د تکمیل غیر کوشش چې څوک کوي دې ته تدریس وای، دې ته تعلیم وای او د دې کوونکي ته معلم، مدرس یا په بل عبارت سره استاد وای. کوم کسان چې کمال علمی حاصلوي د هغه د پاره درې آداب، کم کسان چې تکمیل د غیر کوي هغه د پاره هم درې آداب. د طالب العلم د پاره درې آداب دادي. اول ادب تصحیح د نیت ده، دویم تقوا عن المحرمات او دریم ادب. طالب العلم د پاره دا درې خبرې ډېرې ضروري. تصحیح د نیت ځکه ضروری ده چې روزمره مونږ او تاسو راځو د کور نه یا د جماعت نه مدرسې ته، دا نیت مونږ وکړو چې دا علم زکوم د دې لپاره چې الله ما ناراضه شي، دا علم زکوم د دې لپاره چې د انسانیت خدمت وکم، دا علم کوم د دې لپاره چې د امت د اصلاح کوشش وکم، دا علم زکه کوم چې زه صحیح شم، د شریعت پابند جوړ شم، متبع سنت جوړ شم، الله رضا کم. دې ته تصحیح د نیت وایي. د نیت تصحیح په علم کې او دین کې او عبادتو کې ډېره اهمه خبره ده. حدیث شریف تاسو اورېدلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک علم طلب کوي لیحیی به الاسلام، د دې لپاره چې اسلام پې راژوندی کړي، د اسلام خدمت پې وکړي. د پیغمبرانو په منځ کې نه ده مګر یوه درجه ده. دا دومره لوی مقام چې طالب العلم او عالم ته حاصل دی، د څه دپاره؟ د څه وجې نه؟ د دې وجې نه چې د ده نیت به صحیح چې دا علم زه څه دپاره کوم، لیحیی به الاسلام، دا نیت شو. او تاسو مشهور حدیث اوریدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په طریقې د حصر سره انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په بل څه نه دی مګر په نیت. نیت به صحیح کو او دا نیت صحیح کول دا به په کوشش کېږي، بار بار تذکیره او یاداورۍ باندې به کېږي چې مونږ راځو او تاسو مدرسې ته راځو او یا روزمره زمونږ سبق ته کینو چې هره ورځ مونږ نیت وکړو، هره ورځ مونږ مطالعه کوو چې دې نیت ته لږ یو 15 منټه لږ متوجه شو، نو هله به زمونږ تصحیح د نیت راځي. دا به محنت غواړي. الله دې ما او تاسو ته د دې محنت توفیق را نصیب. تاسو مونږ که دې کار کې اخته یو بار بار کوشش کوئ، انشاءالله نیت که اوس زمونږ صحیح نه وي هم وروسته صحیح کېږي انشاءالله. خفه کېږو به نه، ځکه امام غزالی رحمه الله فرمایلی دي طلبنا العلم لغیر الله، مونږ خو دا علم طلب کاوه د غیر الله د پاره،
فابا الا ان یکون لله علم انکار وکړه د نور خبرونه مگر د دې خبرې نه انکار اونه کچې دې د الله د پاره مونږ علم تصحیح د نیت تکش کو کمنګ بار بار کوشش وکړو د علم مونږ تصحیح د نیت تکش کای دا اول ضروری خبره تصحیح د نیت طالب العلم د پاره دویم نمبر تقوا عن المحرمات د حرام کارونو د غلطو کارونو نه مونږ ځان وساتو د هغو کارونو نه چې د شریعت خلاف دي دا غي نه ځان ساتو خو د هغه کارونو نه هم ځان وساتو چې د مروت خلاف معاشره خلاف شرعاً یو سیز مباح ده یا زیات نه زیات مستحب ده خو معاشره کې ګڼل کیږي هغه نه ځان وسات لار باندې خوراک کول دا خو جایز کار ده ناجایز نه دي خو طالب العلم او د عالم شان سره خدا نه دي مناسب چې د په لار روان یو وګي خوري دا مناسب کاری یا ځان لملای اخیسته یو په لار روان یو خوري او په ګیره باندې دا ساس کی راځي دا مناسب کاری نو موږ داسې کارونه هم ځان اوساتو چې د مروت خلافي زموږ د معاشره کې ورته په بد نظر کتل دریم نمبر طالب العلم د پاره ضروری سیز ادب ته ادب ستوي ما يحمد به الانسان ادب هغه صفات توي هغه کړو وړو توي چې انسان په قابل صفت ګرځي خلک صفت کوي پلان کې ډېر خسړې ده هغه کارونو کولو ته ادب وي بعضی وایي چې ادب ما یلیق بالشخص او بشیء توي هغه کارونه چې ستاسو د ذات یا د یو شخص سره لایقي عالم سره لایق دي طالب سره لایق دي تبلیغی سره لایق دي مجاهد سره لایق دي داعی سره لایق دي ما یلیق بشخص او بشیء بس دې ته ادب اباج عالمان وای چې ادب ملکتن دا یو ملکه ده تاسم عما كانت هي فيه عما يشينو چې ساتي هغه څوک چې دا ملکه پچا کی دا سنه ساتي دا هغه سنه چې په دې عیب جن کوي دا عیب د کارونو نتا ساتي دي ته ادب طالب العلم عیب جن کوي څه خلاف ادب کارونه کوي دا طالب العلم د استاد د نظر نه مغرضيږي د مور او پلار د نظر نه مغرضيږي د کلاس د مرګرو د نظر نه مغرضيږي بیا ډېر کوشش کوي خو زه تندرس دا سي د ادب ملکه مونږ ځان کې پیدا ادب د شاعر الله ادب پکار دی چې د دین مونږ ته کمی د عزت نخې مقرری کړي د عزت سیزونه مونږ ته مقرر کړي هغه ته شاعر الله وای باید مونږ د هغه آداب پای کې ډیر سیزونه راځي اصول سلور دي کتاب الله رسول الله بیت الله الصلاه دای اصول دي شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې وای پروي ډیر دي کتاب الله دا د شاعر الله د اصول نه دي فروع ټول دینی کتابونه دي د حدیثو کتابونه د تفسیر کتابونه د فقه کتابونه د دې ټول تعظیم دا د شاعر الله تعظیم دیم نمبر رسول الله دا د شاعر الله اصول دي فروع علما دي نیکان خلق صلحا د علماء تعظیم کول دا د شاعر الله تعظیم دي علما برابر خبره د کستا استاد یو کني مونږ دا یو مرض لګیدل دی طالبانو کې دا مرض دی استاد ادب کوي د بل عالم ادب نه کوي د هر عالم ادب دلته سبق زده کی ترکیبونه باندې پوهه شي مدرسه کې یا صيغه او پیجنې بیا کلی تلار چې جمعه امام د درس نه لري پاتې شوی هغه ښه عالمي په ترکیب کې یو ځای کې خطا شي مرفوع په ځای منصوب او یا د مجرور په ځای مرفوع یو بل ته د کی ور کې دلو ګورا هغه سهو شي یا خیال نه یا دا مسلې دوهراو کړي نه بار بار موږ تاسو مدرسو کې دا بار بار کوو هغه د دین غټ خدمت راو هم د امام د برکت رکلی د امام د برکت د سړی مدرسې د طالب راوته د ترغیب ور کړی د پلار ته ترغیب ور کړی ناظرای ور سره ویلې بیا یو ګوره د حدیثي غلطي ویل دا عبارت داسې نه او فاعل ته مفعول ویل او مبتدا ته خبر ویل دا اعتراضات کو دا نه د مناسب باید د جمله علماء ادب او احترام وکړو هغه که هر میدان کې
چې عالم دین بس موږ تاسو هغه ته سرخ کته بس هغه ته ځان خالص لا کو هغه سره بیا سکري ناړم کو دیتا ته وی ګوري دا خبره یاد ساتي د علماء او ادب بکوي استاد دیو کنه دی د علماء او ادب بکوي قسم دې چې د علماء په بیا د بای باندې موږ تاسو د خیر نه محرومي علماء له کنځلې کول زمونږ طالبانو کې ډېر بد یو صفت ده علماء بد ویل ګوري دې په ډېر خیال سات دریم نمبر بیت الله دا د شاعر الله د اصول نه دي فروع جماعتونه دی او مدرسې دي طالبان جماعتونو کې اوسېږي یا جماعتونو کې مونږ کوي سخزله یا ګن پکې ویني دا په دې نیت لري کوي چې دا شاعر الله دی او د دې تعظیم په ما لازم صفای د جماعت کوي دا څه خبره نه ده شاعر الله دی کا ذالک ومن يعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې د شاعر الله تعظیم کوي دا د دې دلیل دی د زړه کې تقوا زړه کې د خدای ویاس د مدرسې صفای کول د مدرسې د آداب او خیال ساتل د مدرسه شاعر الله کې دا خانقاه شاعر الله کې دا د دعوت مرکز شاعر الله کې دی جمعات شاعر الله کې دا ټول شاعر الله دي دا پرو دي د بیت الله سلورم ادب د صلات کې د مانزه او د مانزه ټول متعلقات صرف منځ نه منځ خو د اصول نه دی د مانزه ټول متعلقات د جانماز چې د مانزه سره تعلق ده د دې ادب هم کې جمعات کې سپونه پراته دا د مانزه سپونه دي د دې احترام وکړي دا د شاعر الله تعظیم د موږ د دې خبرو خیال وسات ادب زیات نه زیات زمنګ واسطه د 500 سيزونو سره دا د 500 خبرو ادب ډیر وسات اول تعلق زمنګ د کتاب سره دی کتاب بے ځای ورته تکیا ورته ونه لګاو یو وخت کې طالب کتاب ما وکړو باغ کې په اوله صفحه باندې دا خالی پاڼه چې کمای پدې کې د انسان جسم جوړ کړي سترګې او غوږونه او شکل او بیا داسې خطونه ور کړی دي هر جسم پورا جوړ کړي پورا جسم پیژنې ټول آزادی پکې ټول تم خیال دی کنه ټول اعضاء ورته قسم په خدای چې جوړ کړي دي ټول اعضاء او هر یو ته بیا په پښتو کې نوم لیکلای دی هغه دغه ور کړی دی غشي دا دماغ دی دا ولې دی دا لاس دی دا سیس دی دا هر سیس تاسو خپل سوچ وکړئ کتاب سره به موږ داسې کوو په خواه چاته طالب العلم د هغه په کتاب باندې ما 14 مات کړو د 14 مات کې نو تور ټکې ته جوړ شي د خدای شان دی نو تور ټکې جوړ شي چې تور ټکې د با سره نلاندې جوړ شي نو د با نه څه جوړيږي یا ته جوړيږي ځکه با یو ټکې لري او یا لاندې دوه ټکې لري دا طالب خډر خپش چې دا غیر د با نه یا جوړه کړي ده خدا خلق به وسنګ پویو نه په حاشیه کې ټکې لیکلې ده یو او هغه سره لیکلي دي غلط بیا سودای شوی ده چې خلق به سوي چې کم شي غلط ده نو داسې هغه مچ چې کوم او داس مات کړی دا غي نه داسې ټکی کړي ټکی او هغه ټکی ته رسولي چې حاشیه کې کوم لیکل ده غلط حکم به کړي او بیا ور سره حاشیه کې لیکلي چې مراد منت ټکوک اخر ټکوک دا ټکو نه مراد اخر نه ټکې ده چې غلط حکم به لګي نه دا کتاب ټول ډکسي دا چې مونږ ونه کو چې حاشیه مونږ ډکی کو کتاب کې نمونه لیکو دا سب فزول خبرې دي د کتاب آداب کوشش وکړي چې دینی کتاب بیا د سره واده تفسیر او د حدیث کتاب دی په داس باندې راول چې کتاب ادب زمونږ څومره جوړو کې د کتاب علم په خدای زمونږ جزا راځي دیم نمبر د مدرسې او د جمعات آداب زمونږ تاسو وابستګي د دې سره د دې ډېر خیال وسات صفای د مدرسې باید موږ تاسو ټول ورته متوجي شو صفای د مدرسې باید موږ تاسو ټول ورته متوجي شو دا یې په نه غنو باید د تربيت شو د خدمت ماده ځان کې پیدا دا صرف درس خو نه دی تربيت هم دی دې سره به موږ تربيت کیږو د خدمت ماده عاجزي برا کې پیدا کیږي چې مدرسې د دیوالونو صفا کو دا دروازې صفا کو دا ګریل صفا کو دا دروازه صفا کو قسم دې سره به موږ تاسو کې د خدمت ماده پیدا کیږي ادب
بد مدرسې. دریم نمبر ادب د استاد دی. د استاد ډیر ادب خیال وسات. استاد ته خبره ونه کو دا سره اختلاف رائے ښکارا نه کو چې استاد سره زما اختلاف رائے ده. بعضی مسائل داسي ګور اختلاف د رائے راځي. امام ابو حنیفه، امام یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام نور ائمه د دین چې امام ابو حنیفه شاګردان دي. امام ابو حنیفه سره خو اختلاف د رائے وکړه خو چرته خو هغه نه دي ثابت جاغل ویلي چې تاسو سره زما اختلاف دا خو ښکار شوی دي. هغه زړه بدل ازاری باندې کې چې هغه تنه خود رګستان دار آیا د زما دار آیا ده نه بس هغه ته اظهار نه کې هغه نه د پوهې بنیاد ځان تاسو ته وکړه چې هغه سوي علی هغه ومنه. د استاد ډیر د من ظاهري آداب کو کنه استاد صاحب او تاسو کې رامنډه گزادره متنی ولې خیرت صادر او چې بیان ودا سوچ کړه دا خو ټیک د ادب دی نام ادب دی. سپلای ور سره واخلو منډه مخ کې کوڅه سپلای ور سره راوالو او رامنډه کو د استاد لاس خپل کو دا خو ادب دی. ټیک دا صادر ورته واچ استاد کیږي دا خو ادب دی. ادب دار زمونږ طالبه ټیم کې دا قصه مشهور استاد صاحب نه مې اورېدل هغه به ویلي وای زمونږ مرګره و هغه ویل چې زه خو د کېږم سخت خوب راځي خو ګورې که د استاد غیبت مې کاوه تاسو کاوه نه بیا ما راویښ کوي. یعنې د استاد غیبت دومره ضروري شی دی چې خوب دې ورته زما خراب شي خیر دی راپام مې سوی چې د خیر نه محرومه نه شي. چې موږ ظاهرا او باطنا ګورې حاضرا او غایبا د استاد ادب وساتو زړه کې دا ډېر د دې خیال کوئ. اکابرین د امت چې زمونږ دې ځایونو ته رسېدلي او دومره په عزت او عظمت سره موږ نمونه اخلو دا د ادب د وجې نه د استاد د ادب. ما درته ویل چې صرف استاد نه ګورئ استاد خو تا سره یو روحاني تعلق دی ته بچی په شان روحاني بچی ستا روحاني پلار د فطري طور د پلار مینا د بچی بزړه فطري طور د شاګرد پزړه کې د استاد محبت پوجي دا فطرت دی هغه ستا محسن دی او د محسن سره محبت د فطري خبره ده طبيعي دا خو د جمله علما وګورئ د جمله علما ستا د استاد همدرس دی داسې ورته نظر کوله کا ستا استاد چې ستا د مدرسې استاد دی ستا سره سبق پیرټ در سره نشته ستا د مدرسې استاد دی ته داسې احترام کوله که د خپل استادانو چې څنګه د دې علماو په بې احترامۍ کې ګورئ ډېر محروم بشئ ګورئ دې کې ډېر خیال کوئ. زه دې ټکي ته متوجه یم چې طالبان د مدرسو د خپل استادانو احترام کوي د نورو نه کوي نو دې نه موږ ځان وساتو د ټولو علماو بس احترام. څلورم نمبر ادب د والدینو ادب موږ وساتو. صرف دا نه چې د استاد ادب کې ته علم به وکړې او تا نه به خیر خور شي او د مور او پلار بې عزتي کوه د هغوی بې احترامي کوه. زموږ طالبان اکثره داسې موږ د مور پلار شکایت کوي دا طالب داسې دی او دا زما بچی دی نافرماني کوي او د شپې ناوخته راځي او زما خبره نه مني ما سره نیغېږي او دا چل کوي دا کوي دا خبره شته که نشته دی. موږ باید دا د دې احترام وکړو. اول ګورئ د مور او پلار عزت قرآن کې راغلی دویم د استاد عزت دی دریم د پیر صاحب عزت دی. د پیر صاحب موږ او تاسو معامله الټه کړې ده. اول د پیر صاحب ادب کوو لاسونه ښکلو بیا د استاد او مور او پلار ته خو موږ سره د سړیتوب په نظر نه کړو. مور او پلار احترام ادب عزت پکار دی د هغوی دلازاري نه ده پکار دا هم سړی د خیر نه محروموي. ګورئ د مور او پلار عزت پکار دی باید دې ته موږ متوجه شو. پنځم نمبر د کلاس د ملګرو احترام ادب دا هم ضروري دی. هغه تا سره یو ځای اوسېږي یو ځای در سره ناست دي هغوی سره ښه معاشرتي زندگی کول دا صاحب بالجم چې قرآن کریم کې راغلی ستا د ګاونډ ملګری دی د ده به عزت او احترام ساتي نو هله به مونږ کامیابي. نو طالب العلم دپاره چې کمال نفسي حاصلوي دا درې آداب ضروري دي. یو تصحیح د نیت دویم تقوا عن المحرمات او دریم دا چې آدابو خیال به ساتي. چې د تکمیل غیر کوشش کوي مونږ ناقص یو مونږ چې سبق وایو قسم ده چې مونږ په دې نیت وایو چې مونږ له څه پیدا راورسي زمونږ مقصد دا چې مونږ له پیدا ورسي که مونږ سبق پرېږدو نو مونږ له نقصان دی. مونږ د خپلې پیدې دپاره وایو زمونږ دا سوچ دی چې مونږ هم کمال نفسي حاصل کو حاصل نه دی خو داسې ده چې مسند د درس باندې کېناسته نو دا معنا ده چې د تکمیل له غیر کوي ځکه شاګردان ورته ناست
تکمیل د غیر چې کوي هغه د پاره درې خبرې ضروری دي، درې آداب. اول علم د مسئلې، دویم حکمت او دریم صبر. علم د مسئلې مدرس دا پکار دي چې کوم کتاب پڑھاوي کومه مسله پکې دا غیر راجح او مرجوح، ضعیف او قوي، مفتابه او غیر مفتابه ټول اړخونه به ورته معلومي چې طالب العلم په ذهن کې داسې کینای لکه د انور چې څنګه ښکاري هغه ذهن په رڼا کې زړه په رڼا کې چې ته مختلف اړخونه د مسلې کتلې بیا مختلف تعبیرات ته کولای شي. بیا طالب العلم دا نشته چې دی په پوي نشه خامخا به په پوي، دا ممکن نه ده چې بیا د طالب پوي نشي. دیم نمبر ضروری خبره د استاد لپاره حکمت ده. حکمت د حکمت کوشش وکړي. حکمت خو تاسو ویلي دي چې څه ته وایي. یو فلسفي حکمت ده. حکمت چې په کوم په دوه قسمه ده، یو حکمت نظری ده او حکمت عملی ده. حکمت نظری الهیات او ریاضیات او طبیعیات، او حکمت عملی تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل او سیاست مدني. دا درې اصول دي. خو ګورې د آیات ساتي حکمت کې دا هر اول د دیم د لپاره موقوف علیه دی، تهذیب الاخلاق د تدبیر المنزل د لپاره موقوف علیه دی. تا کور بکله اصلاحي چې ستا اصلاح شي. تدبیر المنزل دا د سیاست مدني د لپاره موقوف علیه دی چې کور دې سم کنو بیا بار روزه د معاشره اصلاح کو. تا کور نه دې سم کړي په خوا باندې کورونه باندې دا دغه انټینې لګېدلې وې دا د ټي وي. نو زما یاد چې مونږ یو ځای کې سبق ویلې او یو سړی څلور میاشتې لګېدلې وې او بیان یې کاوه او په کور یې انټینه لګېدلې و. بل سړی ورته پاسې ته بیانونه کوې مونږ په کور دې انټینه لګېدلې ده دغه د ټي وي. نو چې خپل کور اصلاح ونه شي نو درې میدان ته سړی تلی شي. نو دا یو د بل دپاره موقوف علیه دی. نو استاذ مدرس عالم دپاره دا پکار دي چې خبره به په حکمت سره کوي. د حکمت نه مراد دا دی دلته چې د طالبانو د عقولو او د فهم مطابق مسائل به بیانوي. د هغوی فهم به ځان له معلوم چې حق شان تحقیق به ورته کوي. دا نه چې طالب العلم د اولې درجې دی او د ورته تحقیق داسې شروع کړي چې د څلورمې یا د پنځمې درجې مطابق تحقیق به بسم الله کې ورته تحقیقونه کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی او دا عربي دی او که عجمي دی. اولې درجې طالب په دې څه کوي؟ دا وروسته را روان دي که نه پوهېږي پې. د حکمت سره معنا کلم الناس بقدر عقولهم باندې عمل کوي. دریم نمبر د معلم او د مدرس لپاره صبر ضروری دی. دریم سیز تاسو مونږ که قرآن پاڼې راواړو قرآن کریم کې چې کم ځای کې د قرآن ذکر شوی دی ورسره د صبر ذکر وي. دې خبرې ته اشاره وي چې د قرآن درس ته کې دا کتابونه چې مونږ ټول وایو دا د قرآن درس دی، دا ټول قرآن دی، خادم علوم دی د قرآن. نو پتا به تکلیف راځي، اقتصادي تکلیف وي، د ګرمۍ تکلیف وي، کورني مشکلات وي، معاشره به درته پیغور درکوي، کور رور خور به درته وایي تا سره پیسې نشته. دا ټولې خبرې به مخې له راځي نو صبر به کوې. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. یا ورته څه وایي فاصبر لحکم ربک. رسول الله ته د خدای د طرفه حکم دی واصبر، صبر کوه. صبر څه ته وایي؟ ځان کلکول په مصایبو په مکروهاتو د تکلیف په حالاتو باندې ځان کلکول دې ته صبر وایي. دا موږ تاسو له پکار دي چې صبر ماده ځان کې پیدا کړي. الله دې ما تاسو کې پیدا کړي. دا بار بار ځکه کوو چې مونږ کې راشي. نو دا خبرې ډېرې ضروری دي، باید مونږ د دې اهتمام. یو درېیمه خبره ډېره ضروری ده طالبانو چې د اتباع سنت اهمیت باید زمونږ زړه کې راشي. دې سنت باندې به څوک عمل کوي؟ دا کلینډران به بیا عمل کوي که نه؟ دا ټیپر او ټماټر چې په دې کوڅو کې خرڅوي دا به بیا عمل کوي، او که دا وږي خرڅوي دا به بیا عمل کوي. دا موږ دوی له پرېښي، تبلیغیان به بیا عمل کوي، پیرانو لم دا سنت پرېښي که نه؟ دا زمونږ د رسول صلی الله علیه وسلم سنت. دا رسول الله زمونږ دی که نه دی؟ زمونږ پیغمبر دی، زمونږ محبوب دی، موږ په ایمان راوړی. دغه په سنتو به موږ عمل کوو. موږ خلکو له جمعې بیانونو کې څنګه وایي سنتو باندې عمل کوو، خپله به موږ کوشش کوو چې په سنتو اتباع سنت ځان کې پیدا کړو. اتباع سنت صرف په دې کې نه ده چې عباداتو کې، معاشره کې ورور سره زندگی کول، مسلمان ورور سره ژوند تیرول، کور کې ژوند تیرول، نرمۍ سره، اخلاق سره، دا سنت طریقه ده.
طهارت پاکیزگی د صفای سترای خیال ساتل. طالبان دومره ناولتوب کوي چې سړی حیران شي. کلاس کې لاړ شي بس یو کتاب یو ځای پروتي بل ځای پروتي، یو پټه یو ځای پرته بل پټه بل ځای د دې خیال نه ساتي، کاسو خیال نه ساتي. قاسم د خیرنې پریږدي او مګې پکې ټوله شپه اتڼ وکړي، بیا سار بیا کاسې لږ وینځي په اوبو باندې بیا پکې ترکاري یا پیاله کې مګو د شپې ښې مزې کړي ښې سټلې مګو او سار پکې دی چیس کی. لږ د صفای خیال وساتو. څوک ناشنا څوک راشي او زمونږ دا صفایي ګوري چې مدرسه ماشاءالله څومره صفا څومره متاثره کېږي. نو سنت طریقه ده را صفایي سنت ته الطهور شطر الایمان الطهور نصف الایمان حدیث کې راغلی. نیم ایمان حصہ د ایمان ورته ویل شوی ده. په دې به موږ عمل کوو کړه. صفایي پوره خیال وساتو. اخلاقو کې نرمی په ځان کې پیدا کو، نرم گفتاری خبرو کې زمونږ نرمی، په کردار کې زمونږ نرمی. دا سختی او جنگ جګړو نه ځان وساتو، جنگ جګړو نه ځان وساتو. نو اله به کار کېږي. زمونږ استاد خو زندگی به تیریږي انشاءالله العزیز. د تعلیم او تعلم دا سلسله د استاد او د شاګرد دا رشته به قائمه انشاءالله. الله تعالی دې په دې خبرو مو تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي.